یو واقعه را نقل کوم چې د ده یو څه خصوصیات کې ذکر کوم. هغه واقعه دا ده چې د زمزم د څا د وچېدو وروسته د دې دپاره هم سبب عبدالمطلب جوړ شوی دی. اسماعیل علیه السلام چې کله د زمزم وسا ته رالی له خپلې مور سره دی، د زمزم اوبه راووتې، ابراهیم علیه السلام په هغه دشت کې پرېښول. انو دا سلسله را روانه ده، دلته د زمزم اوبه راوځي. په یمن کې یوه قبیله ده د جرهم په نامه باندې. دا واقعه شه په غور باندې واورئ. د جرهم د قبیلې چې په یمن کې پراته دي، پر هغو باندې وچکالي راله. کلونه وچ سو، دوی په دې باندې وبېرېدو چې موږ به له وچکالۍ په خاطر د اوبو د نیستۍ په خاطر باندې له تندې مړه سو. نو له یمنه څخه دغه د جرهم قبیله را روانه سول. په لاره کې حضرت اسماعیل علیه السلام او د هغه مور ولیدل، او په څنګ کې د زمزم اوبه ورسره دي، د زمزم چینه راوځي، اوبه دي، او دا خلک راغلي یمن چې پرېښی دی، په دې خاطر یې پرېښی دی چې هلته وچکالي راغلې ده، اوبه نسته، د تندې په خاطر راغلي دي. نو له اسماعیل علیه السلام سره یو ځای سو، د هغه له مور سره یو ځای سو، دا قبیلې پر دغه ځای باندې واړول. د جرهم قبیله ده، په څنګ کې یو طرف ته دوی پراته دي، بل طرف ته د اسماعیل علیه السلام قبیله. دی چې کله غټ سو، واده یې وکړو، د ده سلسله روانه ده، تر 100 کلو پورې ورسېدی. اسماعیل علیه السلام پر 100 کلو باندې له دنیا څخه رحلت وکړو. بیا د ده بچیان پاته سو، لیکن د دغې مکې مکرمې چې کوم مشران دي، سرداران دي، واکمنان دي، هغه ټول د اسماعیل علیه السلام اولاده ده. پیړۍ پیړۍ د په اولاده د بنو اسماعیل په اولاده کې تیریږي. لیکن یو وخت داسې وخت رالی چې د جرهم قبیلې زور پیدا کو، د هغو تعداد زیات سو، د هغو قوت زیات سو. له دغو بنو اسماعیلو سره د اسماعیل علیه السلام چې کومه اولاده ده، له دې اولادې سره یې جنګ شروع کو. هغو ته یې دا وویل چې موږ ته به د مکې مکرمې واکمني راکوئ، د دې سرداري او بادشاهي به موږ ته راکوئ. نو حتی ډېر ظلم یې شروع کو. دا خلک ډېر په زور کې وو. د جرهم قبیلې واکمنان سو پر مکه مکرمه باندې، چې کله دوی پر دغه باندې د دوی بادشاهي پر مکه مکرمه باندې شروع سوه. بنو اسماعیل چې د اسماعیل علیه السلام اولاده ده، دا له مکې مکرمې څخه په اطرافو کې ولاړو. لیکن دغو کسانو په مکه مکرمه کې ډېر سخت ظلم شروع کو، ډېر سخت پسکې شروع کو. د عربو دا ځای نه برداشتېدی چې داسې مکرم ځای دی په داسې ظالمانو ته په لاس ورکول سوی وي. نو د عربو له هره طرفه پر دوی باندې زور شروع سو، له هره طرفه یې پلانونه ورته جوړ کو. آخر دغه کسان بیرته مجبوره سو چې له دې مکې مکرمې څخه د جرهم قبیله ولاړه سي. لیکن د تک په وخت کې څنګه طریقه کوي، هغه د زمزم کومې چینه سي ده، د زمزم و چینې ته رالو، د مکې مکرمې سي څه شان پراته دي، هغه یې ټول راوړو و دا چینې ته یې نږدې کښېښول. دغه علاقه یې ټوله اواره کړله، هغه د زمزم چینه یې وچه کړله. ګر سره دا ځای نه معلومېدی چې دلته د زمزم اوبه راوتلي دي او که نه دي. انو بیرته بنو اسماعیل د اسماعیل علیه السلام چې کومه اولاده ده، هغه رالو پر دې ځای باندې واکمنان سو. بیا په 100 کلونه تېر سوي دي. هغو بیا دا د زمزم اوبو ته دویم وارې نه دي پام سوي، بله قبیله سې راله. عدلته وخت تیروي، بادشاهت تیروي. په دې وخت کې عبدالمطلب د دوی وخت تیر سو، د عبدالمطلب وخت را ورسېدی. عبدالمطلب چې د محمد رسول الله نیکه دی. عبدالمطلب چې کله مشر سو، سردار سو، د مکې مکرمې واکمن دی جوړ سو. اوس په دی په مکه مکرمه کې په حاتم کې بیده دی. دته په خوب کې یو کس راځي، هغه ورته فرمایي چې احفر بره. عبدالمطلب په جواب کې ورته فرمایي چې د برې مطلب چیست دی. هغه کس ځینې روان سو، بیرته ولاړی. دویمه ورځ بیا په مکه مکرمه په حاتم کې بیده دی. بیا هغه کس ورته رالی، په بل مضمون باندې ورته وایي چې احفر المزنونه، مزنونه وکینده. دی بیا په جواب کې ورته وایي چې مزنونه چیسته وایي. هغه کس دریمه ورځ بیا ولاړی. دریمه ورځ بیا په خوب کې ورته رالی.
بیا ورته وایي چې احفر طیبه. دی عبدالمطلب بیا په جواب کې ورته فرمایي چې طیبه چېش ته ویل کېږي. په څلورمه ورځ بیا په خوب کې ورته رالی، د طیبې تفسیر یې نه دی ورته کړی. بیا ورته وایي چې زمزم. عبدالمطلب بیا په جواب کې ورته وایي چې زمزم چېش دی. په زمزم باندې میم سر نسو خلاص. دا څلورمه ورځ خوب داسې ویني. نو هغه په خوب کې چې کوم کس راځي هغه بیا تشریح ورکړه چې زمزم یو داسې چینه ده چې د اسماعیل علیه السلام په وخت کې و په پلانکي ځای کې ده. هغه مځکه به ته وکیندې، له هغه ځای څخه به اوبه راووځي. ګوره الله تعالی یو دغه خصوصیت هم ورکړی. عبدالمطلب چې څلورمه ورځ له خوبه څخه راپورته سو، قریش یې راجمع کړو. قریشو ته وایي چې ما خو خوب داسې لیدلی دی، یوه نه دوه نه درې نه 4 ورځې مې داسې خوب ولیدی او په مختلفو الفاظو باندې ما ته وایي. په څلورمه ورځ یې ما ته سم تفسیر راکړو چې داسې یو چینه ده، دغه چینه به ته وکیندې، په دې ځای کې اوبه دي. هغه د مکې چې کوم قریش دي سرداران دي هغه ټولو مخالفتو سره وکړو چې دا کار خو موږ ګز سره نسو کولی، له تا سره پر دې ځای کې کومک شی نه کوو. عبدالمطلب خپل زوی په دې وخت کې د ده یو زوی دی د حارث په نامه باندې، حارث خو دی سره راملګري سو، و دغې چینې ته رالو، هغه ځای چې ورته ښول سوی دی هغه ځای یې وکیندی. 3 ورځې پر دې ځای باندې کار شروع دی. 3مه ورځ د زمزم اوبه راپورته سولې. چې کله د زمزم اوبه راپورته سولې په دې وخت کې د عبدالمطلب له خولې څخه د تکبیر ناره ووته چې الله اکبر. او له الله تعالی سره یو نظر کښېښوی، نظر یې دا ورسره کښېښوی، یا الله که چیرې تا و ما ته 10 اولاد راکړو، په 10 اولادو کې به یو بچی زه ستا په نامه باندې قربانوم.